مسواک ډیر خشه ده. مسواک مګي. حضور پاک آخری عمل مسواکو. بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی رسول الله مبارک زما سینې ته ډډه وهلې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن لاس کې مسواکو. وی رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل. وی زه پوه شوم. وی ما ورته وی د الله رسوله مسواک ته زړه کېږي. وی سر مبارک وړقو. وی ما هغه ته وی عبدالرحمن مسواک راکا. وی راکو. وی لکلکو. نو ما رسول الله مبارک ته وی لګي نرم کم. وی سر مبارک وړقو چې آو مسواک می راوغس په خوله کې می پیچکونه ولګول نرم می کو پوه شو. وی حضور پاک مبارک ته می ورکو. وی قسم دې داسې ښکلی مسواک یې ولګو چې داسې مسواک یې چېرته ژوند کې نه و مږلی. بیا یې ماله واپس راکو. بی عایشه څومره هوښیاره وه. وی ما زر په خپله خوله کې ووهو. زه هغه بختوره بیبي یم چې آخر وخت کې زما او د حضور پاک لاړې هم خدای یو ځای کړي دي. او وی د دې نه پس روح لاړ د دې دنیا نه. نو د پیغمبر علیه السلام به مسواک خوښ و. ډېر زیات مسواک به یې مږو. بی عایشه فرمایي دومره مسواک به یې مږو چې ما وی ځان نه غاښونه ونه باسي. مسواک کې ډېرې زیاتې فایدې دي. رسول الله مبارک فرمایي مسواک لګول د انسان خوله پاکوي او الله تعالی جل شانه په هغې سره راضي کېږي. هم دغه شان نور فواید ډېر شی دی. وری مضبوطی. بلغم د انسان هغه به لرې شي کم چې په مرۍ کې وي. نظر به یې تیز شي. معده ورسره صحیح کېږي. مانځه ته ودرېږي مسواک لګوه. ذکر د الله رب العالمین کې مسواک لګوه. الله جل شانه به درنه خوشحاله شي او نیکی به دې سیوا شي. رسول الله مبارک مونږ ته دا امر کړی دی مسواک لګوئ. تر دې پورې یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که چرته دې امت ته سختېدی نو ما به ورته هر یو اوداسه سره د دې حکم کړی و چې مسواک خامخا لګوئ. اودس کې لګوئ. کله کور ته داخلېږي لګوئ. کله د خوب نه راپاسئ دغه شان مسجد ته داخلېږئ. د قرآن کریم تلاوت کوئ. مسواک لګوئ. الله تعالی جل شانه به ستاسو نه په دې عمل راضي کېږي ځکه چې مسواک لګول د رسول الله مبارک ډېر زیات خوښ و. دا یو ډېر بهترین عمل دی او آسان عمل دی. ماشوم یې هم کولی شي. لوی هم کولی شي او زنانه یې هم کولی شي.